أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سورة نساء آيات نمبر 88. فما لكم سفيشة تاسو فی المنافقین د منافقانو په ارتباط فئتین چې دوی ډلې سواست. والله علی عز وجل ارکسهم اغوی ورپری وهل بما په سبب د هغه کسبو چې هغه کسب کړي. اتریدون آیا تاسو غواړئ ان تهدو چې تاسو هدایت وکړي من هغه چاته اضل الله چې الله تعالی هغه ګمراه کړي. ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا، او هغه څوک چې الله یې گمراه کی هیڅ کله به ته پیدا نه کې له اغلر سبیلا لار. د دې آیات په ارتباط باندې مفسرین را نقل کړي دي چې د مکه مکرمه څخه ځینې مشرکان راغلل مدینه منورې ته، ظاهرا یې اسلام ښکارا کوي او څه سودا هم په مدینه منوره کې وکړه. نو دا ظاهری اسلام د ښکارا کېدلو په وجه باندې او مسلمانانو دوی ته مؤمنان وویل، لیکن دوی دا اسلام په زړه نو راوړي ځکه نو منافقان وو. بیا د دې څخه وروسته د مدینه منورې څخه مکه مکرمه ته ولاړل، یعنی هغه باطینی منافقت ښکارم کوي چې ارتداد. نو د هغوی په ارتباط په مسلمانانو کې خپل تر مابین څه اختلاف راغلی. یوې ډلې مسلمانانو ویل چې دا مسلمانان دي ځکه اسلام یې راوړي وو، اوس د مدینې منورې څخه ولاړ. بلې ډلې ویل چې دا کافران دي ځکه په دغسې وخت کې چې د مکې مکرمې څخه مدینې ته هجرت فرض وو، نو د ایمان علامه دا وه چې هجرت به یې کول. نو دا چې دوی د مدینې منورې څخه دوباره مکې مکرمې ته ولاړ او هجرت کول هم فرض و، نو په دې خاطر باندې دوی کافران بلل کېدل. الله تعالی مسلمانانو ته د دې تعلیم ورکړي چې دغسې خلکو ته مؤمنان مه وایاست او د منافقانو په ارتباط اختلاف مه کوئ، دا منافقان دي. وما لکم فی المنافقین فئتین، وما لکم څه پیښه ده تاسو لره، یعنی چې کله تاسو د مرتدینو حالت ولیدئ فی المنافقین د منافقانو په ارتباط باندې، یعنی اول د واره خو دوی راله ظاهري د اسلام دعوه وکړه، نو په زړه کې خو یې کفر و ځکه الله تعالی ورته منافقان وویل. بیا چې کله ظاهرا یې دغه اسلام هم پرېښودی نو مرتدان سوه. فما لکم، یعنی کله چې تاسو د مرتدینو حالت ولیدئ نو څه پیښه ده تاسو لره فی المنافقین د منافقینو په ارتباط چې رایه مو مختلفه سوله. د اختلاف رایې په وجه باندې فئتین دوې ډلې وګرځېدلاست چې یوه ډله یې اوس لا هم مسلمانان بولي. والله علی عز وجل ارکسهم، هغوی ورپورې وهله د هغوی د اعلانیه کفر په وجه بما کسبو په سبب د هغه چې دوی یې کسب وکړي، یعنی په وجه د دې چې دوی ارتداد وکړي د دارالاسلام څخه دوباره ولاړ، د اسلام د کور څخه بیرته تلل دا د ارتداد وجه. نو دا اوله ډله وه. الله فرمایي اتریدون آیا تاسو اراده لرئ ان دا تهدو چې تاسو د هدایت وکړئ من هغه چاته اضل الله چې الله عز وجل ګمراه کړي وي. اتریدون آیا تاسو اراده لرئ، یعنی که یو څوک مرتد سی او د اسلام وطن پریږدي نو هغه کافر سو، نو تاسو هغه اوس دوباره د کفر راباسئ، حالانکه چې الله تعالی کوم چاته د کفر فیصله او اراده کړي تاسو خو یې د کفر څخه نسئ راګرځولی. اتریدون آیا تاسو اراده لرئ ان دا تهدو چې تاسو لاره وښئ یاست من هغه چا لره اضل الله چې الله عز وجل هغه ګمراه کړي وي چې کله دوی د ګمراهۍ فعل اختیار کړي. یعنی الله تعالی خو څوک نه ګمراه کوي تر څو چې یو څوک خپل د ګمراهۍ افعال اختیار نه کړي. نو دا د الله تعالی مستمره عادت دی چې
د عزم پیل په وخت کې پیل پیدا کوي چې کله یو سړی د یو پیل قصد او اراده وکي او اختیار وکي نو الله تعالی هغه پیل ته وجود ورکي نو کله چې دوی کفر اختیار کوي الله تعالی هغه ته وجود ورکي او په کفر مبتلا شي مطلب دا دی چې غیر مؤمن ته چې گمراه وي هغه ته هدایت یافته مؤمن ویل دا جائز نه دي ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ومن هغه څوک يضلل الله چې الله عز وجل گمراه کی فلن تجد نو هیڅ کله به ته پیدا نکړې له دا غد فار سبیلا لار یعنی څوک چې الله تعالی گمراه کی فلن تجد هیڅ کله به ته پیدا نکې له دا غد فار یعنی د هغه د مؤمن کې دو د فار سبیلا یولار هیڅ یو لار به ته پیدا نکړې دا غد فار او هیڅ یو سبب او ذریعہ به کار ونه کړ په دې مبارک آیات کې ولو کدا مبارک آیات د یو خاص واقعي پرې اړه لري لیکن مسلمانانو ته د دې تعلیم ورکړو چې هغه خلک چې ټول اعمال ښکارا د اسلام په تناقض کې واقع هغه ته مؤمنان موایس او د هغه د ایمان په باره کې اختلاف هم وکړو بلکې کله چا څخه د ایمان نواقض ښکارا سول نو دا مؤمن نه پاتې کی د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې دا د کفر فتوا تر ډیره وخت پورې نه لګول کیږي لیکن ډیر داسې اعمال وی چې سړی پاغه کافر کیږي د مثال په توګه د کفري قوانینو وضع د مسلمانانو په ملکونو کې او بیا د کفري وضعي قوانینو د فار دفاع کول او د کفري قوانینو دفاع د ځان حق ګڼل حلال ګڼل دا کفر دی او د دې فواجه انسان په کفر کې لوي نو کچيري بل فرض امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې د کفر کلمه چاته ویل جائز نه دي نو د مسلمان کلمه ورته ویل هم جائز نه یعنی دا چې څوک شي ناقض ایمان اعمال جنې صادریږي نو هغه ته باید سړی مؤمن هم ونوي که کافر ورته ویل منع دي نو مؤمن دي هم نه ورته وایي ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء یعنی تاسو د دوه خلکو ته څنګه مؤمنان وایاست چې هغه په کفر کې د غلوی دا حالت دي چې هغه په د خپل کفر کې دومره فاخه او کلک دي چې دا غواړي چې تاسو هم کافران شئ تاسو بیا هغه ته مسلمانان وایاست ودوا لو تکفرون اوی خوشوی لو تکفرون کچیر تاسو کافران سی کما کفرو لکه څنګه چې دوی کافران دي فتكونون سواء نو بیا به تاسو کېږئ برابر فلا تتخذوا منهم اولیاء فلا تتخذوا نو منسی منهم داغین اولیاء دوستان حتی یهاجروا فی سبیل الله ترسو چې هغوی هجرت کوي فی سبیل الله د الله تعالی په لاره کې فإن تولوا کچیر هغوی مخواړوي فخذوهم هغوی ونیسئ واقتلوهم او قتل یې کړئ حیث وجدتموهم چیرې چې مو هغوی پیدا کړل ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ولا تتخذوا او منسی منهم هغوی ولیا دوستان ولا نصيرا او مددگار یعنی څنګه به تاسو هغوی ته مؤمنان وویلای شئ چې هغوی د کفر په حالت کې دومره زیاته غلوه کړې ده چې ودو هغوی غواړي لو تکفرون کچیر تاسو کافران شئ کما کفروا لکه څنګه چې دوی کافران دي وتكونون سواء نو بیا به تاسو برابر شئ یعنی د دوی به دغه سي حالت وی لکه تاسو چې څنګه حالت دي یا به تاسو داسې حالت وی لکه د دوی چې څنګه حالت دي نو چې کله د دې کافرانو دومره شدیده غلوه ده په کفر کې نو فلا تتخذوا منهم اولیاء نو تاسو منسی منهم د دوی نه اولیاء دوستان یعنی د هغوی سره د مسلمانانو فرق معامله مکوي ځکه د دوستی د جواز د لپاره اسلام شرط دی او په دوی کې اسلام نشته تر هغه وخت دوی دوستان مبولي حتی یهاجروا فی سبیل الله تر سوچ هغوی هجرت نه وکړي د الله تعالی په لار کې د تکمیل ایمان د لپاره یعنی یوازې هجرت هم کفایت نه کوي
بلکې هجرت به د ایمان سره سره کی. ولدا چې ډېر کافرانو مسلمانو ملکونو ترازی د تجارت د پاره یا د کوم نور شخصي فواید د پاره، نو په دې واجب باندې دا هجرت کفایت نه کوي. حتی یهاجروا ترڅو چاوی هجرت کړي د تکمیل ایمان د پاره فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې. ځکه په دغه وخت کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هجرت را کړیو، د مکه مکرمه څخه هجرت د ایمان دغه سي رکن بلل کېدی، لکه اقرار بالشهادتین چې دی، لکه اقرار بالشهادتین چې د ایمان د پاره رکن او حکم، نو عین هجرت کول دغه سي رکن او حکم. په دې ارتباط باندې بیا مفسرینو دا مسله راخسته د چپوسنی عصر کې هجرت څنګه دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د مکه مکرمه څخه مدینه منوره ته هجرت وکړي، نو پر مسلمانانو باندې دا فرض و چې هجرت به کوله. کڅوک سره د قوت او سره د طاقت، یعنی مالی طاقت هم درلودي او قوت هم درلودي، مقابله کوي سوی. د مکه مکرمه څخه نو راوتلی خالد ایمان دعوی کړي وای، دغه ایمان معتبر نو، بلکې دا لازمی و چې د به هجرت کوله. یو مستضعف کسان و چې ضعیف و یا مالی قوت نه درلودي او یا دغه د صحت په اعتبار باندې سپینجری و یا کوچنیان و یا شذی، نو د هغوی پر ایمان باندې حالت بسنه وسول چې دا ستاسو ایمان دا کافی دی که هجرت ونکړي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ذریعہ باندې د مکه د فتح څخه ورسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې لا هجرت بعد الفتح، د فتح څخه ورسته هجرت نسته، ولکن جهاد و نیه، لیکن جهاد او نیت باقی دی. یعنی جهاد به جاری وي او نیت د هجرت کده سړی سره وي، دا به وي پر دې به الله تعالی ثواب ورکړي. مطلب دا چې نور نو د مکه مکرمه څخه هجرت فرض نه دی، ځکه هجرت د مکه د دارالاسلام وګرځېدي. د علماو په دې کې اختلاف دی، وای کچيري په یو علاقه کې په یو ملک کې خلق پر خپل اسلامی دین نسوي پاتې کېدل، کاملا د اسلام په مقابله کې خلق ولاړ و نه خلق دین ته پرې شودل، نه عبادت ته پرې شودل، او په مقابل کې داسي یو اسلامی ملک وو چالته اسلامی خلافت قائم و اسلامی دولت وو، نو بیا پر دغه خلکو باندې چې طاقت او قوت ولري دغه ملک څخه هغه اسلامی ملک ته هجرت کول فرض دي، ترڅو د خپل مال ځان او عزت او د دین حفاظت وکړي. او کچيري په یو ملک مسلمانان خپل دین ته پرې شودل کېدل او حالت دی خپل ټول عبادت په صحیح طریقه تر سره کولای سوای، نو بیا هجرت و بل ملک ته فرض نه دی. البته داسې ملک کچيري وو چې الته مسلمانانو اسلامی حکومت درلودلی، اسلامی خلافت یې درلودلی، بیا هم دغه ملکونو څخه چې هغه کفري ملکونه وي، ولو کده ته د عبادت او اجازه وي څوک کار نه پلري، هجرت را کول ورته مستحب عمل دی، ښه عمل دی. او البته کده سي ملکونه وا چې د یو ملک د بل ملک فرق نه وي، په یو کې هم کفري نظام وي خو تا خپل دین ته پریږدي، په بل کې هم کفري نظام وي خو تا خپل دین ته پریږدي، تا نه منع کوي، بیا الته هجرت فرض نه دی. نو علماو د دې لپاره طریقه دا شودلې، وای کچيري بل فرض داسې یو ملک چې الته تا فرائض نسوای پر ځای کوله، نو داسې ملک ته چې الته ته فرائض پر ځای کوای سي هجرت کول فرض دی. کچيري داسې یو ملک چې تا الته واجبات نسوای پر ځای کوله، او داسې یو بل ملک چې الته تا واجبات پر ځای کولای سوای، نو هغه ملک ته بیا هجرت کول واجب دی. او کداسې یو ملک چې الته تا سنت نسوای پر ځای کولای، بل ملک تا سنت پر ځای کولای سوای، نو هغه سه ملک ته بیا هجرت کول سنت دی. کداسې یو ملک چې الته تا مستحبات او دا نور زوائد مسنونه اعمال نسوای کولای، په بل ملک کې کولای سوای، نو بیا هغه ته هجرت مستحب دی. دا د هجرت حکم دی. نو حتی یهاجروا فی سبیل الله، ترسو چاوی هجرت نوی کړي د الله تعالی په لار کې. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. فإن تولوا کچیر هغوی مخواړوي، یعنی هجرت ایونه کې اسلام را نوړي پر د خپل کفر باقی پاتسو، نو کې مخواړوي یعنی پر کفر باقی فاتسول د اسلام څخه، فخذوهم نو تاسو هغوی ونیسي،
تاسو هغوی ونیسي، یا دا معنا چې د قتل د پاره ونیسي او یا چې د غلام کېدو د پاره ونیسي. وقتلوهم، بیا قتل کی حيث وجدتموهم، وقتلوهم او قتل کی هغوی حيث وجدتموهم چیرې چې تاسو هغوی پیدا کړی. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، ولا تتخذوا او تاسو منسی منهم داغوین ولیا کوم دوست ولا نصيرا او کوم مددگار. مطلب دا چې په هیڅ صورت کې د هغوی سره تعلق مساتي، هیڅ تعلق مو سره ساتي، ځکه نه د امن په حالت کې دوستی سره کوي او نه د خوف او د بیری په حالت کې معاونت سره کوي، په کامل توګه تعلق سره وش کوي. ولا تتخذوا منهم وليا، یعنی د هغوی سره دوستی مپالي، مد قوم په لحاظ دوستی سره پالي، مد وطن په لحاظ، مد ژبې په لحاظ، بلکې هغه تاسو څخه په کامله توګه جلا خلق دي، ځکه تر ټولو بنیادی د ربط کړي هغه ایمان دی، په هغوی کې ایمان نشته. او مدد ورسره غواړي په مکان هم مګرځوي. پر دې بیا فقهاو دا مسله لیکلې ده چې د کافرانو څخه کومک غوښتل جائز دي کنه دي. روایاتو کې په دې کې مختلف بحث راغلي دي، لیکن مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله په معارف کې دې خبرې ته ترجیح ورکړی ده چې د مسلمانانو د پاره د کافرانو څخه مدد او کومک غوښتل جائز نه دي او دا منع دي، ځکه چې وايي انصار صحابه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه په یو جنگ کې د کافرانو څخه کومک تقاضا وکړه. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل الخبيث لا حاجه لنا بهم، خبيث ته موږ حاجت نه ده. نو معلومه سول چې د کافرانو څخه مدد او کومک غوښتل دا جائز نه دي. زموږ خلک د مسجدو د پاره مسلې جنې غواړي، لاوډ سپیکران جنې غواړي، بیټري جنې غواړي، شرمیږي هم نه، بیا په هغه کې منظوم کوي. نو دا جائز نه دي، سړی به د دې څخه ځان ساتي. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. إلا الذين مگر نه کسان يصلون چاغیم یو ځای کیږي الى قوم د هغه قوم سره بینکم و بینهم چې تاسو او دا غوی تر مابین میثاق معاهدوي، او جاءوکم یا غوی راسی تاسو لره حسرت صدورهم حال دا چې دا غوی سینې تنګې سوي وي ان د دې څه یقاتلوکم چې تاسو سره جنگ وکړي، او یقاتلوا قومهم یا د خپل قوم سره مقاتله وکړي. ولو شاء الله لسلطهم، کچیر الله تعالی غشتي وای لسلطهم هغوی ته قدرت ورکړي وای علیکم پر تاسو باندې، ولقاتلوکم نو تاسو سره به ضرور جګړه کړي وای. فین اعتزلوکم کاغوی تاسو څخه ګوښه ولا فلم یقاتلوکم او تاسو سره جګړه ونه کړله، والقوا الیکم السلام او تاسو ته د صلح پیغام وړاندې کړي. فما جعل الله لكم عليهن سبيلا، فما جعل الله نو ندی ګرځولي الله عز وجل لكم تاسو د پاره علیهم فاغوی باندې سبیلا سلارا. دا دوهمه طایفه شي، دوهمه طایفه چې د دې په ارتباط باندې مفسرین لیکلي دي. ابن ابي شيبه د حسن رحمت الله علیه سره نقل کړي دي چې سراقه ابن مالک مدلجی دا بدو مدلج ډیره لوی قبیله او ډیر هوښیار خلک وو. د احد د جنگ څخه ورسته یا د بدر د جنگ څخه ورسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراغلی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې زه د خپل قوم د طرف استا سره معاهده کوم پر دې چې نه به ته په ما کار لري نه زه په تا کار لرم. ستا چې کوم خلق مقابل دي زه د هغو امداد نه کوم، او زما چې کوم خلق مقابل وي ته به د هغو امداد نه کوي، او زما سره چې د کوم قوم معاهده وي ستا هم د هغو سره معاهده ده، او ستا چې د کوم قوم سره معاهده وي زما هم د هغه قوم سره معاهده ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه سره صلح وکړه. نو په دغه آیاتو کې پیغمبر علیه السلام ته او عام مؤمنانو ته دا وایي چې کومې ډلې د کافرانو تاسو سره صلح وکړه او تاسو سره د جنگ څخه ځان وساتي، نو تاسو بیا د هغوی سره صلح وکړئ. مطلب دا چې د صلح پیغام به د کافرانو د خوا مسلمان ته دا جائز نه ده چې کافر ته د صلح تناظر وړاندې کړي،
دا د ذلت او د تسلیمي معنا ورکی چې مسلمان د ضعف په حالت کې کافر دی په کور کې د مسلمان ناس دی او مسلمان دی د صلح ناره وي. صلح خو هغه وخت کې دای شي چې کافر د مسلمان کور پریږ دی بیا به صلح یو ترتیب جوړېدلای شي. الله فرمایي الا الذين مگر هغه خلق موجني دا الا استثناء ده اخذ او د قتل چې اخذ او قتل روا نه دي. الذين دا هغه کسانو چې کافران دي لیکن یسلون الی قوم هغوی یو ځای کیږي الی قوم د هغه قوم سره بینکم و بینهم میثاق چې ستاسو او د هغوی تر مابین میثاق معاهده ده. یعنی کوم خلق چې ستاسو سره معاهده ده کوم خلق چې د هغو خلکو سره یو ځای کیږي هغه لا موجني. مطلب دا چې معاهده والا خو په طریقې اولا موجني. کوم خلق چې د معاهده والا سره یو ځای کیږي دا غو وجل تاسو ته منع. یسلون چې یو ځای کیږي الی قوم دا قوم سره بینکم و بینهم چې ستاسو او د هغوی تر مابین میثاق معاهده وي او جاءوکم او یا هغوی راسي یعنی بلا واسطه هغه خپل صلح تراسي یا خو د هغه قوم سره ملګری چې هغه قوم ستاسو سره صلح کړي یا دوی خپل براه راست صلح تراسي او جاءوکم یا هغوی راسي تاسو لره حسرت صدورهم په داسې حال کې چې تنګ سوي زړونه یې اند دي چې یقاتلوکم چې تاسو سره مقاتله او جنگ وکړي او یقاتلو قومهم یا د خپل قوم سره مقاتله وکړي. یعنی دا چې د خپل قوم سره اوسېږي تاسو مقاتله وکړي او یا تاسو سره اوسېږي د خپل قوم سره مقابله وکړي. مطلب دا چې د دې دواړو کارو څخه زړونه تنګ سوي نو تاسو دغه خلکو سره مجنګ کوي او مې نسی. الله عزوجل په دې را روان آیات کې خپل انعام بیانې چې دا تاسو د خپل رب احسان ومني چې الله تعالی دغه هوښیار قوم او د زورور قوم په زړه کې ستاسو رعب ورواچوي او د هغوی په زړونو کې دا واچول چې ستاسو سره صلح وکړي. کنه داغه خلک الله تعالی د دې په زړونو کې رعب نه واچولي ستاسو سره به مقابله کوله. الله فرمایي چې تاسو د الله تعالی احسان ومني چې د دې په زړونو کې د صلح ترغیب ورکړي. کچيري دا سنوي ولو شاء الله کچيري الله تعالی غشتي وای لسلطهم علیکم نو خامخا به دوی مسلط کړي وای پر تاسو باندې. یعنی د دوی د زړونو څخه به تاسو رعب استلی وای فلقاتلوکم نو بیا به دوی تاسو سره ضرور مقاتله کړي وای مگر الله تعالی تاسو رعب د دوی په زړونو کې واچوي او د دوی څخه محفوظ کړاست. فإن اعتزلوکم نو کچیر دوی گوشه سول ستاسو څخه اعتزال گوشه کېدل توای کدی ستاسو څخه گوشه سول یعنی صلح وکړل فلم یقاتلوکم او ستاسو سره جګړه ونه کړه مراد ورڅ صلح د الفاظ تاکیدی راغلي دي. فلم یقاتلوکم او ستاسو سره مقاتله ونه کړل او القوا الیکم السلام او در پیش کې الیکم تاسو لر السلام د صلح پیغام. فما جعل الله لكم نو ندی ګرځولي الله عز وجل لكم استاسو د پاره یعنی استاسو د پاره بیا جائز نه ده علیهم فردی بانی سبیلا لار بیا پر تاسو دا روان دي چې تاسو یا دوی قتل کی او یا بندیان کی دا بیا درته جائز نه دي. صدق الله.